أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سورة بقرة ده آیات نمبر 102. پرون یو مسله آتوا هغه دا مسله و چې د ملائکه علیهم السلام په باره کې په ځینو تفسیرو کې راځي د امام احمد رحمت الله علیه په حواله باندې چې امام احمد رحمت الله علیه دا قصه په خپل مسند کې را نقل کړي او دا قصه د حضرت عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن مسعود او حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما حواله باندې را نقل کیږي. زینو تفسیرو را خسته ده په حقیقت کې دا واقعه ثابت نه ده. واقعه دا ده چې یو شپه حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه خپل یو شاګرد ته وایي چې ته وګوره دا زهره ستوري خو بني راختلی، او ځین روایتو کې راځي چې هغه ته وایي چې ته وګوره دا سهیل خو بني راختلی. نو بیا هغه شاګرد ګوري هغه نه دی راختلی. دوا واره درې واره دا پوښتنه کوي، درېیم واري بیا خبر ورکوي چې راختلی دی. نو دی وای لا مرحبا بک، ستا د پاره خو دې مرحبا او خوشحالي نه او نه ستا د پاره احسان وي. بیا دا شاګرد پوښتنه جن کوي چې دا ولی؟ دی ورته وایي چې دا خو هغه ستوري دي چې دا دوی ملکی هاروت او ماروت یې په ګناه باندې اخته کړي. نو بیا کیسه ورته کوي، کیسه داسې ده دا غدوی ملکی هاروت و ماروت چې په ګناه اخته شوی چې کله د ادریس علیه السلام په زمانه کې آدم علیه السلام د اولادونو تر مابین دا ګناهونه ډیر سوه، ګناهونه او مشکلات ډیر سوله. نو ملائکه و د انسانانو پر دې حال باندې اعتراض وکړي. اعتراض یې وکړي چې دا د آدم علیه السلام اولاد خو بیخي ډیر ګناهونه کوي. نو الله عز وجل ورته ویل چې ما هغوی په امتحان کې اچولي دي، کمی تاسو په امتحان کې واچولا تاسو به تر دې زیات ګناه وکړي. د ملائکه ویل چې کومج د دوی پر ځای سونو موږ به ګناهونه ونکو. نو بیا الله تعالی ورته ویل چې تاسو په خپل مابین کې چې په تاسو کې زاهدان ملکی دي هغوی انتخاب کړي. نو بیا دوی د خپل طرف څخه هاروت او ماروت دوی ملکی اختیار انتخاب کړي. نو الله عز وجل مزکی تر आवाज تول کله مزکی تراغله دا بابل ته. نو د دوی سره خو نفس او شهوت ملګری سو بل مړي ځل باندې او ډېر شایسته شزه دا ورته راغله. نو دوی د هغه څخه د زنا تقاضا وکړه. هغه انکار وکړي چې تر هغه وخت به دا کار نه انجامېږي تر څو چې تاسو کلمه کفر ونه وایاست. نو دوی انکار وکړي چې بیا کله شهوت پر غالب وسو نو بیا د هغه څخه تقاضا وکړه. هغه کوښنه ورته راوستي چې دا به قتلوي، بیا به زستا سره دا کار کوم. او دی بیا انکار وکړي. آخر هغه شراب ورته راوړل، خو پر دې شهوت غالب وسو، شراب وچشل، نشه کې راغله او د دغه شذ سره زنا وکړل او کوښنه قتل کړي. هغه شذ په دې شر دا کارو سره وکړي چې تاسو به ماته هغه کلمات را شیاست چې د هغه په ذریعه تاسو اسمان ته خېږي. نو هغه اسم اعظم روشو دی، دغه شذ د هغه اسم اعظم په ذریعه باندې اسمانو ته پورته سو، حالت مسخس ولا دغه زهره ستوري جنې جوړ سو. نو دا په اصل کې هغه ستوري دی چې هغه شذ د په اصل کې دا هغه شذ د او ستوري شوی. دا قصه مشهوره ده، لیکن دا قصه که انسان لږ د عقل کار واخی هم عقلا هم نقلا
غلطه ده، عقلا هم غلطه ده، نقلا هم غلطه ده. اول د واره به موږ تاسو پر دې خبره وژغېږو چې نقلا غلطه ده او د قران سره په ټکر کې ده. د قران سره دا قصه ځکه په ټکر کې ده چې الله عزوجل د ملائکه په ارتباط باندې وایي چې دا د خدای عزوجل داسې مخلوق دی چې د الله عزوجل نافرمانی نه کوي، او د الله عزوجل پر مخلوق اعتراض، د الله تعالی پر تقدیر اعتراض د الله تعالی په حضور کې در دې لوی ګناه کله کېدای شي. نو خو الله وایي چې دا ملائکه دا د خدای نافرمانی نه کوي او دلته دا دوی د خدای نافرمانی وکړه، نو دا خدای الله تعالی د قول مخالفت را لې. یاو بل الله عزوجل فرمایي چې د ملائکه ته موږ د کوم شي امر وکړو نو هغه یې پوره کوي. نو دلته خدا دوی د الله عزوجل امر خدا او چې زنا به نه کوي، دا به نه کوي، دا به نه کوي، دا وکړه. دا دواړي خبرې د قران ثابت دي او دا قصه د قران د دواړو خبرو سره ټکر. د تایید د فار تاسو را واړوي سورۃ صافات را واړوي آیات نمبر 55. سورۃ صافات د سورۃ یاسین سره ورسته دستي سورۃ دی. غوږ ته ونیسي الله عزوجل د ملائکه په ارتباط فرمایي. د دینه مخکې به دا خبره یواري وکړو چې ملائکه د دې تعریف شې دي. زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې ملائکه یو نورانی مخلوق دی. ملائکه یو نورانی مخلوق دی، نه نر دي نه ښځې، او د الله عزوجل د عبادت لپاره پیدا شوي دي. فرق شکه د الله تعالی پاکي بیانول دي. دا به د سړي عقیده ای چې ملائکه نه نر دي او نه ښځې. چنانچه قران کریم پر دې رد کړی دی چې خلق ملائکه د ښځو په نامه یادي. نو که یو ملک وو نو تاسو وایس چې دا یو ملک راغلی وو. ملائکه ویل مناسب نه ده، دا داسې د ښځې رقم نوم دی. البته که په پښتو کې ترجمه د فرشته په نامه وسی لا به ان شاء الله دونه منع نه، ځکه چې بزرګانو استعمال کړي. د ملائکه لفظ استعمالول دا مناسب نه ده. د کافرانو رد الله کوي یا ملائکه علیهم السلام د ښځو په نامه باندې نومولې. نو الله فرمایي ورته وګوري وما منا الا له مقام معلوم، چې هیڅ یو ملک زموږ څخه نسته مگر هغه لره یو مقام معلوم ستا. د الله عزوجل په دربار کې یو خپل ټاکلی مقام لري، دا هغه مقام څه تغییر نه کوي. وإنا لنحن الصافون، او یقینا موږ د الله عزوجل په عبادت کې یو صف جوړون کیو، یو غړیم د الله سبحانه و تعالی د عبادت څخه تغییر نه خورو. وإنا لنحن مسبحون، او یقینا موږ د الله عزوجل تسبیحات بیانو. یو غړی هم د خپل رب څخه نه استکیږي. دا یو د ملائکه صفات دی قران کړی دی. دا هغه وخت کړی دی چې دا قران کریم د الله تعالی ذات په کومه زمانه کې را نازل کړیو. دا په لوح محفوظ کې و. دا قران د الله صفات دی، دا قدیم دی، دې کې تغییر او تبديل ناراضي. دا هغه وخت هم الله عزوجل د دې ملک صفات کړیو. نو کدی ملک په بابل کې ګناه کړی ده، دا د قران دغه آیات خلاف. دا یو راواړوي سورۃ الاعراف آیات نمبر 214. سورۃ الاعراف نهم سپارات. ان الذين عند ربك، یقینا هغه مخلوقات عند ربك چې ستا د رب په دربار کې دي، لا يستكبرون عن عبادته، هغه د الله عزوجل د عبادت څخه تکبر نه کوي. ويسبحونه، او د خپل رب تسبیح بیانې. وله يسجدون، او دغه الله عزوجل لره سجده کوي. معلومه سوله چې د دې ملائکه یوازنی کار د خپل رب عبادت دی، او د خپل رب تسبیح بیانول دي، او خپل رب لره سجده کول. نو بیا څنګه ملائکه زنا کوي، څنګه ملائکه العیاذ بالله قتل کوي،
څنګه ملائکه العیاذ بالله شراب شي، دا خو ډیره خطرناکه مسله ده. دا دعا راوالوي سورۃ الرعد آیات نمبر 13. سورۃ الرعد به ان شاء الله په 13 سپاره کې الله عز وجل فرمایي ويسبح الرعد بحمده. الله عز وجل تسبیح دغه تعالی نه هم وایي. والملائکه او ملائکه من خیفته د الله عز وجل د بیره څخه. یو غړیم د الله عز وجل د بیره څخه نه استکیږي. دا یو بل صفت دی چې الله عز وجل د ملائکه وکړي. راوالوي سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء دا به ان شاء الله العزیز اول سم سفاره. سورۃ الانبیاء آیات نمبر 26. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. د کافرانو دا ویل چې دا الله عز وجل اولاد لري. سبحانه، الله سبحانه د دې څخه پاک دی. بل عباد مکرمون، بلکې دا ملائکه دا الله اولاد نه دي، بلکې دا د الله عزت من مخلوق دي. بل عباد مکرمون، بلکې دا مخلوق دي، عبادت کوونکي بندگان دي دا ملائکه. مکرمون عزت ورکړل سوی دي. عزت من مخلوق ته چې الله ورته عزت من وایي، دا الله عز وجل نافرمانی څنګه کوي. او دا غرنګ داغه سورۃ 9 نمبر آیات. وله من فی السماوات والارض. دی الله عز وجل هغه مخلوقات دي چې په اسمانونو کې دي او په مځکو کې دي. ومن عنده او هغه مخلوق چې د الله سره دي لا یستكبرون عن عبادته، د الله د عبادت نه تکبر نه کوي. ولا یستحسرون او نه د الله د عبادت نه ستړي کیږي. راوالوي سورۃ التحریم. سورۃ التحریم په 28 سپاره کې راځي آیات نمبر 6. یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، قوا انفسکم واهلیکم نارا. تاسو خپل ځانونه او خپل کورنۍ د جهنم د اور وساتئ. وقودها الناس والحجاره، چې په لوازی انسانان او ډبرې دي. علیها ملائکه، پر دا اور باندې ملائکه دي. غلاظ، ډیر سخت بیات دي. شداد، ډیر سخت زوروري دي. لا يعصون الله، دا الله نافرمانی نکي. ما امرهم فاغه شي کې چې الله ورته امر وکي. الله وایي ما نافرمانی نکي او دلته ثابتېږي چې نافرمانی یې کړې. ويفعلون ما يؤمرون، او دوی هغه کار کوي چې الله ورته امر کوي. ويفعلون فعل کوي ما هغه يؤمرون چې دوی په امر کړل کیږي. دا د ملائکه او بل صفت الله بیانې. راوالوي سورۃ نحل. سورۃ نحل آیات نمبر 49. سورۃ نحل 14 سپاره کې دي. که یو سجده په یو مجلس کې بار بار ویل سي یو ده وس خو جلا جلا جدا. ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض. او الله عز وجل را یوازې سجده کوي هغه مخلوق چې په اسمانونو کې دي او هغه مخلوق چې په مځکه کې دي. من دابتن، چاندار او ساکشان. والملائکه، ملائکه مرته سجده کوي. وهم لا یستكبرون، او هغوی هیڅ کله تکبر نه کوي. یخافون ربهم، د خپل رب بیریږي. من فوقهم، د لوړي څخه. ويفعلون ما يؤمرون، او هغه فعل کوي چې دوی ته امر کړل کیږي. هغه فعل کوي چې دوی ته امر کړل کیږي. راوالوي سورۃ حامیم السجده 23 سپاره پای دی آیات نمبر 38. فإن استكبروا، کچیر داغه د الله مخلوقات د الله تعالی د عبادت نه تکبر وکي. فالذین عند ربک، نو هغه مخلوقات چې ستاسو د رب سره دي. یسبحون له بالليل والنهار، هغه د رب تسبیحات بیانې په شپه او په ورځ باندې. وهم لا يسأمون، هغه د الله د عبادت ستړي کیږي نه، د الله تعالی د عبادت نه ستړي کیږي. دا ټول قرآنی آیاتونه پر دې دلیل دي چې ملائکه د خدای عزوجل نافرمانی نه کوي. څومره ډیر آیاتونه دي او په څومره سوراتو کې الله عزوجل بیان کړي. د قرآن دغه ټول آیاتو سره مخالفت لري دا خبره. اوس زموږ
تقریبا ټول دنیا کې د مسلمانانو مشهور تفاسیر تقریبا دغه تفاسیر دي. دا تفسیر کبیر د امام فخر الدین رازی تفسیر دی. امام فخر الدین رازی پر دې خبره باندې ډیر سخت رد کی او بیا وایي چې دا ټوله باطلی خبرې دي. نو دی وایي دا ټوله قصه راخسته د چا ما درته وکړله، وایي دا د ښځې نوم چې و دا بیدخت نومېدله په فارسي کې، وایي نوم دا و. نو دی وروسته وایي خپله دا خبره کوي واعلم ان هذه الروايه فاسده مردوده، وای فوسی چې دغه روایت فاسد دی مردود دی، غیر مقبوله دا مقبول ندی، لانه ليس في كتاب الله، ځکه دا الله عزوجل په کتاب کې نسته ما داسې یو شی يدل على ذلك چې پر دې خبرې پر ثبوت دلالت وکي، بل فيه ما يبطلها من وجوه، بلکې په دې روایت کې هغه سي ډیر شان ستا چې دغه روایت د څو وجو څخه باطلی. اول دلیل د بطلان د دې روایت دا دی چې ما تقدم من الدلائل الداله على عصمه الملائکه عن كل المعاصي، ځکه مخکې وای ډیر دلائل تیر سوله پر عصمت د ملائکه او چې ملائکه هیڅ ګناه نه کوي، هغه دلائل موږ ویلا قرآنی آیاتونه دي، دا هم دلیل تر نقل کړي دي. وثانیها دوم دلیل دا دی ان قولهم انهما خيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الاخره فاسد، بیا خو دې دا وایي چې د ملائکه ته اختیار ورکړ سو چې تاسو د دنیا عذاب اختیاروي کړه آخرت، انو دې د دنیا عذاب اختیار کوي. اوس په یو څا کې وای راځړیږي او چې څوک وی ترکین او بیا د دې د سزا لنډ سي، دې دا خبره کوي وای دغه کیسه د رد دوامه وجه ده چې څوک دا خبره کوي چې دوی ته اختیار ورکړ سو په مابین کې د دنیا د عذاب او د آخرت د عذاب فاسدون، دا خبره فاسده ده. بل کان الاولا ای خيرا بین التوبه والعذاب، بلکې بیا خو ای اولاد دا وکدا کار سوی وای نو دوی ته باید د توبې او د عذاب تر مابین اختیار ورکړل سوی وای، دا عقلی وجه وای ان الله تعالی خير بينهما من اشرك به طول عمره فكيف يبخل عليهما بذلك، ځکه الله عزوجل هغه چاته هم چې ټول ژوند یې په شرک کې تیر کړي هغه تعالی د توبې امر کوي چې ته توبه اختیار کړه، نو څنګه به الله عزوجل پر دې دواړو باندې د توبې په اعتبار بخیل وي چې دې دواړه دې توبه کاږي او بیا دې هم الله عزوجل دې ته د توبې اجازت نور کوي. دا دعا. وثالثها دریم وجداد ان من اعجب الامور قولهم، وای د دې د امور څخه یو عجيبه قول دا دی چې انهما يعلمان السحر في حال كونهما معذبين، نو چې دې دواړو سحر ورزده کاوه په دغه دواړه په د سحر د ذکر په وخت کې دوی ته عذاب ورکول کېدی، ويدعوان الیه او خلق ورترابل او خپل په عذاب مبتلا وي، دا وای وهما يعاقبان او دواړو ته عذاب ورکول کېدی. وای ولما ظهر فساد هذا القول، وای کله چې د دې قول فساد ثابت شو نو ورسته دی وجه وای چې دا ملائکه دي دا ګناه نه ده کړې. دا تفسیر کبیر جلد اول 811 دغه آیات په تفسیر کې دا مشهور تفسیر دی، څومره علما چې دلایل پیشي په دې تفسیر پیشي. دوم تفسیر قرطبی دی، دا مشهور تفسیر دی، څومره مسائل چې مشابهته وو په داغه تفاسیر ثابتو. امام قرطبی رحمه الله پر دې باندې سخت رد کی او ډېر سخت غندي. دا کسره نقل کی بیا وای قلنا مجوایو هذا كله ضعيف، دا ټول خبري ضعیفه دي، وبعيد عن ابن عمر وغيره، دا حضرت عبد الله ابن عمر او د نور صحابه وسلیری دي چې هغه د داسې خبره کړي، دا بستړل شوی دي. لا يصح منه شيء، فدي ارتباط هیڅ شي نسی کیږي، فانه قول تدفعه الاصول، ځکه دا داسې یو قول دی چې ټول شرعي اصول ردیي. في الملائکه الذين فاغ ملائکه وکي هم امناء الله على وحيه، چې هغه د خدای د طرفه امینان دي، امین دي د الله پر وحو باندې، وسفراؤه د الله تعالی سفیران دي الى رسوله د الله او رسولانو ته. څنګه کېدلای شي چې دا شي د الله پاک مخلوق دی په دې ګناه اخته شي؟ وای دا خدا خبره کوي. واما العقل فلا ينكر وقوع المعصيه من الملائكه ويوجد منهم خلاف ما كلفوه، لیکن وای
وای عقل د دې انکار نه کوي چې ملائکه او سبا ګناه وشي ځکه چې په خلاف د هغه چې دی مکلف دی هغه به وشي لیکن الله عزوجل دا کار نه کوي ځکه چې بیا به په دې سره شرعي اصول ټوله مات شي دا ختميږي او بل وای لکن وقوع هذا الجائز وای دغه سي پیښ واقع کېدل لا يدرك الا بسمع د دې خو ادراک نه کول کیږي مگر په اوریدلو چې د نبی عليه السلام څخه جواب اوریدل شي ولم يصح او د نبی عليه السلام څخه دغه سي اوریدل شي نه دي ومما يدل على عدم صحته د دې کیسه پر عدم صحت پر نارواوالي چې دلائل دي هغه دا دي ان الله تعالی خلق النجوم الله عز وجل دا ستوري پیدا کړی دي وهذه الكواكب دا ستوري او دا نور ستوري الله پیدا کړی دي حين خلق السماء کوم وخت چې اسمان پیدا کړیو نو زهره ستوري هغه وخت لا پیدا شوی دا غلطه ده په الخبر په حدیث کې راځي وايي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان السماء لما خلق فيها 7 دواره وای کله چې الله عز وجل اسمان پیدا کړي نو دا وګرځیدونکو ستوري هم پکښ پیدا کړه زحل والمشتري وبهرام وعطارد والزهره والشمس والقمر نو وای دا بالکل غلطه ده او هیڅ ثبوت نه لري بیا ورستوي وای الله عز وجل د دې ستورو په باره کې په قران کې فرمایي كل في فلك يسبحون فثبت بهذا فدې سره ثابت اسول ان زهره وسهيلا چې زهره ستوري او سهيل ستوري قد كان قبل خلق ادم دا د آدم علی السلام د پیدائش څخه مخکې لاوه څنګه کېدلای شي چې دا دی بیا هغه شذي ثم ان قول الملائکه بیا د ملائکه دا خبره چې ما کان ينبغي لنا مجلر دا جائز نه چې موږ دی ګناه وکړو نو دی وای کچيري سړی د ملائکه مبارک دا خبره کی وهذا كفر نعوذ بالله بیا خدا کفر دی ومن نسبته الى الملائکه الكرام صلوات الله عليهم اجمعين نو وای دغه نسبت ام کفر دی چې د ملائکه صلوات الله عليهم اجمعين طرف ته سړی کی وقد نزهناهم وهم المنزهون وای موږ د ملائکه او صفائی بیان کړي د الله وای او دا فاکی دي عن كل ما ذکروه دا ټول خبرو څه چې دوی ذکر کړی دي ونقله المفسرون او مفسرین ورا نقل کړی دي سبحان ربك رب العزه عما يصفون دا تفسیر قرطبی دوهم ټک صفحه 250 دغه آیات په تفسیر کې دا معتبر تفسیر دی چې څومره حوالی موږ دیني پېښو د دې ته پېښو دا دعا روح المعانی مشهور تفسیر دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب کلک سړی هم دی د یم پر دې موضوع باندې ډیر سخت رغیږي او دا خبره ردی او وايي ان ما ذکره اهل الاخبار ونقله المفسرون وای هغه خبري چې قصو والا را نقل کړي او مفسرین را نقل کړي دي په قصه هاروت او ماروت د هاروت او ماروت په قصه کې لم يرد منه شيء هیڅ شی په دې باره کې نه دی وارد لا سقيم ولا صحيح نه صحیح روایت نه ضعیف روایت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په دې باره کې هیڅ صحیح او ضعیف روایت نه دی راغلی وليس هو شيئا يؤخذ بالقياس او نه دا داسې خبره د چړې دی په عقل قبول کې وذكر بالبحر وای چې په بحر لمحیط کې دا غټ تفسیر دی د ابن حیان وای پاغه کې نقل کړی دی ان جميع ذلك لا يصح چې دا ټول خبرې نسی کیږي منه شيء اچ شي د دې څخه نسی کیږي ولم يصح او ندي سي اچ روایت نستا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعن الزهره چې پیغمبر علیه السلام دی پر زهره ستوري لعنت ویلي ولا ابن عمر او نه د ابن عمر رضی الله عنه څخه داسې روایت ستا نه هغه داسې ویلي بیا ورسته تفسیر کبیر تخپل دی حواله ورکی وای وقال الامام الرازي بعد ان ذکر الروايات في ذلك وامام الرازي رحمه الله دغه روایت د ذکر څخه ورسته وای ان هذه الروايه فاسده مردوده غیر مقبوله دا دغه تفسیر رازي خبر را نقل کی دی ونص شهاب العراقي ویلی دی
په دې کې تصریح کړی ده علا ان من اعتقد فی هاروت و ماروت، کچا د هاروت و ماروت په باره کې عقیده و درلودل انهما ملکان يعذبان، چې دا دوی ملکی دي او دوی ته عذاب ورکول کیږي علی خطیتهما، د دوی پر ګناه باندې، مع الزهرة سره د زهره ستوري، فهو کافر بالله تعالی العظیم، دا په الله تعالی سره کافر دی. دا شهاب العراقي وای فإن الملائکة معصومون، ځکه ملائکه دا د ګناهو صفا کړي، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والزهرة، زهرة ستوري كانت يوم خلق الله تعالى السماوات والارض، زهرة ستوري هغه وخت لا موجود وو چې په هغه وخت کې الله عزوجل اسمانونه او ځمکې پیدا کړې وي. والقول بانها تمثلت لهما، او دا خبره چې خلک وایي دا زهرة ستوري په شذ بدل شو د دې دواړو د پاره، فکان کما کان، نو بار داسې سو لکه د دې چې په قصه کې وایي. وردت الى مکانها، او بیا خپل ځای ته رد کړه سو، غیر معقوله، دا یو غیر معقوله خبره ده، ولا مقبوله، قبول نه ده. اوس بیا یو اعتراض را نقل کی، داغه جواب ورکی، وایي وی واعترض الامام السیوطی، و امام سیوطی رحمه الله اعتراض کړی چې تاسو څنګه دا قصه غلطه بولی، دا قصه خو امام احمد او ابن حبان او بیهقی را نقل کړی ده په مرفوع روایت او په موقوف روایت، د علی رضی الله عنه څخه، د حضرت عبد الله ابن عباس څخه، د حضرت عبد الله ابن عمر څخه، د حضرت عبد الله ابن مسعود څخه په صحیح مختلفو سندونو باندې. نو څنګه به یو سړی دغه قصې ته دروغ وایي؟ دی جواب ورکړي، په سوال خو سر خلاص چې دې قصې ته څنګه تاسو دروغ وایي؟ دا خو دغه لوی صحابه ورا نقل کړي دی. د دې جواب وکړي وای وذهب بعض المحققين، بعض محققین علما و دې خبرې تتللې دي ان ما روي مروى حکایه لما قاله اليهود، چې دا خبره چې روایت شوی ده دا روایت د يهودانو دی، وهو باطل في نفسه، دا په خپل ځان کې دا خبره په لوی سر کې باطل ده، لیکن چا چې را نقل کړي ده دا نقل کوونکي خو پاک خلق دي، خو دا خبره په لوی سر کې د يهودانو ده وای. نو خبره په اصل کې چې صحابي سره نقل شوی ده، کوم خلکو چې را نقل کړي دي یا صحابي چې را نقل کړي ده دا غ ناقل خو سم دی، خو په اصل کې خبره غلطه ده. وای ان ما روي مروى حکایت، کم چې را روایت سوي دي دا روایت حکایت لما قاله اليهود، دا هغه خبرو دي چې يهودانو ویلي دي، وهو باطل في نفسه، دا خبره په خپل ځان کې باطله خبره ده، وبطلانه في نفسه، کما خبره چې په خپل ځان کې باطله وي لا ينافي صحه الروايه، دا د روایت د صحت سره ټکر نه لري. یعنی یو خبره ما غلطه وکړه، سم خلکو زما څخه نقل کړه، دا نقل خو صحیح دی، خو چې ما په شروع کې کړه دا غلطه ده. نو وايي په اصل سر کې یو خبره باطله وي ورسته سم خلک را نقل کوي، نو دا د هغه نقل د صحت سره ټکر نه لري، کېدلای شي چې روایت دي صحیح خبره په اصل کې غلطي، دا د خبره کړه ده. نو وايي ولا يريد ما قاله امام السيوطي رحمه الله، نو هغه خبره چې امام سیوطی رحمه الله کړی ده په هغه سره اعتراض پر دي علماو ناراضي، انما يرد على منکری بالکلیه، بلکې د امام سیوطی خبره به پر هغه چاراشي چې هغه سند عمر دي، موږ وایي چې خلک را نقل کړی ده، دا نقل صحیح دی، په لوی سر کې خبره غلطه ده. نو دی وایي دا صحیح ده، بیا ورسته پر دې باندې نور دلایل عمر نقل کی، ورسته بیا وایي یو ډېر عجیب خبره کی، دا چې ما مخکې خبره وکړه دا په صفحات 440 صفحات 440 اول جلد د روح المانی مکتبه رشیدیه کوټی چاپ کړی دي، ورسته بیا په صفحات 480 کې د یو خبر را نقل کی، وای ومما ذکره المفسرون من القصص في هذا الباب، وای مفسرین چې بدغه باب کې د ملائکه او په واقعات کې کوم کیسه را نقل کړی دي، مما لا يعول عليه ذوي الالباب، وای دا هغه خبرې دي چې هیڅ د عقل خاوندان یې تسلیم ولای نشي. والاقدام على تکذیب، او اقدام پر دغه سید خبرو باندې، والاقدام على تكذيب مثل هذه الامرأة الدوجندة اولى من اتهام العقل في قبول هذه الحكاية التي لم يصح فيها. وانه بیا هغه ناقل ته چې هغه اول خبره را نقل کړي د په شروع کې هغه اول سړی دلته یو بل قسم را نقل کړي دی، یو شذ نقل کړي چې زدا سه پر سپي سپارس وم داسې بابل تولاړم، وای کوم هغه کس ته درواغجن وای دا اسانه خبره ده،
تر دې چې د الله پیغمبر یا صحابه او ته درواغجنان وای. هغه ته وای درواغجن ویل دا اقدام پر دې آسان دی. نو بیا وای داسې حکایات التي لم يصح فيها شيء عن رسول رب البريه چې په دې کې یو شی هم د انسانیت د رسول څخه ثابت نه دی. ویا لیت کتب الاسلام او کاش کې د اسلام کتابونو لم تشتمل على هذه الخرافات، کاش کې د اسلام په کتابو کې وای دغه خرافات نه وای التي لا يصدقها العقل، هغه چې عقل یې صادق نه بولي. ولو كانت اغضاص احلام، اگر چې شیطانی خوبونه وي اسلام یې صادق نه بولي، کاش کې د اسلام کتابونه وای په دې باندې نه وای ډک. دا تفسیر روح المعانی دی، دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب معتمد کس او په امت کې معتبر تفسیر دی. دا تفسیر ابن کثیر دی، دا ټوله مکتبه رشیدیه چاپ کړي. تفسیر ابن کثیر هم پر دې خبره باندې راځي او بیا وای وقد رویت قصه هاروت والماروت، قصه د هاروت او د ماروت را نقل شوې ده عن جماعه من التابعين، د تابعینو د یو جماعت څخه کمجاهد والسدي، لکه د مجاهد رحمه الله څخه د سدي رحمه الله څخه والحسن البصري والقتاده وابي العاليه والزهري والربيع بن آنس ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، دا کیسه وای ډیرو کسانو د مفسرینو څخه مخکنی مفسرینو را نقل کړي. وحاصلها راجع في تفصيلها، لیکن وای د ټولي قصې حاصل او خلاصه دا راځي الى اخبار بني اسرائيل، د بنو اسرائيل قصو ته دریږي. ټول خبر آخري وای د بنو اسرائيل قصو ته دریږي. اذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح، پدې کې وای هیڅ یو مرفوع صحیح حدیث نشته متصل الاسناد چې سند دې متصل رسیدلی وي الى صادق المصدوق، وصادق مصدوق پیغمبر ته المعصوم، هغه پیغمبر چې معصوم دی الذي لا ينطق عن الهوى، چې دا ځان څخه خبرې نه کوي. هیڅ داسې یو روایت متصل الاسناد روایت صادق المصدوق پیغمبر ته نه دی ورغلی. وظاهر سیاق القرآن اجمال القصه، وای ظاهر د قرآن اجمال ته چې وګوره، د قرآن کریم ظاهر ته چې وای وګوره اجمال القصه من غیر بسط، قصه ډیره اجمالی قرآن راخسته ده، هیڅ تفصیل نشته پکې، ولا اتناب نوجدواله پکې کستا فيها پدا قصه کې. فنحن نؤمن بما ورد في القرآن، نو موږ پر هغه باندې ایمان راوړو چې په قرآن کې وارد شوی دی. علامه اراد الله تعالی، څومره چې د الله تعالی اراده ده. والله تعالی اعلم، الله عز وجل خبر دی بحقیقت الحال، فحقیقت حال باندې. دا د ابن کثیر رحمه الله رایه ده، صفحه 314 جلد اول دغه آیاتو تفسیر دی. ورستلان دی تعلیق والا لیکي وای هذا هو الحق الذي لا مريه فيه، دغه د ابن کثیر خبره حق خبره ده، په دې کې هیڅ شک نشته. فعليك بهذه الخلاصه، واستاده لپاره بس دا لازمه ده چې دغه خلاصه قبول کړه التي ذكرها ابن كثير رحمه الله، هغه خلاصه چې ابن کثیر رحمه الله نقل کړی ده. وعز عليها بالنواجذ، د زامو په غاښو یې ټینګه کړه. والله ولي التوفيق، الله عز وجل د توفیق ولی او کار ساز دی. دا ابن کثیر دا څلور هغه معتبر تفاسیر دي چې څومره مفسرین دا اوس په دنیا کې استا دا د دې څلورو تفسیرو څخه استفاده کوي. دا څلور معتمد تفاسیر دي. دا د ما تاسو ته حواله درکړې، عبارتونه مې درته وویل، دغه شی په کلب کو الفاظو دا خبره رد کړي. دا خو د تحقیق خبره د ځان خبري خو نه دي. اوس نو د دې څخه ورسته دا هغه تفاسیر دي چې دا څومره تفسیرونه ورسته جوړیږي، دا ټول د دغه څخه اخذ کی. حتی روح المعانی لا هم د تفسیر رازی څخه اخذ کړي دي، هغه حواله ور کړي ده. د دې څخه ورسته معارف القرآن، تفسیر عزیز التفاسیر، بیان القرآن، تفسیر قاسمی، الهام الرحمن، جواهر القرآن، فتح الرحمن، دا ټول تفاسیر دا خبره په شد او مد باندې ردی. ما ډیر تفاسیر را اخسته خو ټول دې ته رجوع کړي ده بیرته، نو ځکه اصل او خلاصه هم دغه د چپدې تفاسیر کې ما درته وشو. اوس نو که یو سړی دا قصه کوي، هغه د شهاب عراقي خبره خو تاسو واورید په تفسیر روح المعانی کې، هغه باقاعده د کفر خبره بلجه، ډیره خطرناکه مثلا، او دا په مشک عامه چې دوری سي بس دا قصه شروع کړي، په ترجمه کې نور قرآن جنی فاتحه دا قصه نقل کړي. نو اوس ګوري قرآن کریم رد کړل، دا دی دغه مفسرین رد کړه، هم عقلن رد کړه هم نقلن رد کړه،
چې دا څنګه کېدلای شي چې دا ستوري دی الله عزوجل هغه وخت پیدا کړی چې اسمان پیدا شوی بیا دې دا بدلیږي او دا شکل دی راځي نو دا صحیح نه ده کم روایت چې راغلي دي د روایتو جواب هم ورکي چې سیدی دا ناقلین شخلق دي هغه صحیح سند دي لیکن په لوی سر کې خبره کعب احبار او يهودانو ته دریږي یعنی دا د يهودو د کتابو سره نقل کړی شوی او هر هغه اسرایلی روایت چې د قران کریم سره مخالف وي نو د هغه د ردول دا ضروری دي هیڅ کله به سړی نه مني دا دغه کیسه په ارتباط باندې معلومات دا واخلي دا بیا بل ځای په لاس نه درځي ما په دې خوارق شوه د داسنی چې تاسو باره یستکی از موږ مهنت بار زایاس دا یاد ساتي نو وس دلته هم تاسو د دې هاروت ماروت په باره کې قرآنی آیاتو ته وګورئ د قرآن د یو آیات څخه یو اشاره هم دی خبرې ته نه کیږي تاسو وګورئ دوی وایي چې د شیاطینو کوپر کړیو او الله فرمایي يعلمون الناس السحر د شیاطینو وخلقو ته سحر ورشودي وما واغه سحر ورشودي انزل على الملكين چې پر ملائکه ور نازل سوی هغه سحر یې ورشودي به بابل د بابل په علاقه کې چاغه دوی ملک هاروت او ماروت اوس د هاروت او ماروت صفائی الله بیانې وای وما يعلمان من احد دغه دوالو ملائکه او هچاته دغه جادو نور شودي هچاته د من احدین د استغراق د فار دی هچاته نور شودي حتا یقولا ترڅو چې بیا هغه ته ونه ویل انما نحن فتنه مج امتحان یو د الله د طرفه فلا تکفر کافر کېږه ما د دې صراحتا معلومیږي چې الله عزوجل په دې خبرو د ملائکه صفت بیانې چې په دې ملائکه کې دغه خوبي و فيتعلمون منهما نو بیا به دوی را ولاړېدل د دې دوه ملائکه څخه به زده کوي ما هغه جادو يفرقون به بين المرء وزوجه چې دا سړی او د کوروالا تر مابین به جلاوالی فراوستي وما هم بضارين به من احد الا باذن الله او نو دا يهودان یا د شیطانان zarar رسون کې په دې جادو سره من احد هیڅ لره الا باذن الله مگر د الله تعالی په اذن باندې نو د قران د آیاتو څخه هم د ملائکه او صفائی معلومیږي نه دا چې پر ملائکه او باندې دا خبري وسی او د ځان خبري په وتړس او هیڅ ضرورت هم د دین است د دې څخه ګټه ده نه د آخرت نه د دنیا کامیابی پوری تړلې ده او بیا دومره علما ورت کړي ده بیا چې یو سړی را ولاړیږي دا خبري کوي یا په تفسیر کې کوي بعضی د خدای بندگان په تفسیر کې کوي شروع کړي عوام خلکو مرتناز سرونه ورته زړولي دین ورته شروع یو خرافات ورته نقل کړي یا ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا یا ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا د دې ځاڅه يهودانو یو بل خباثت الله عزوجل بیانې هغه خباثت اداو چې دی يهودانو بنبي کریم علیه الصلاۃ والسلام ته دراعینا کلمه استعمالول دراعینا کلمه دا په عربي کې معنا دا ده چې زموږ خیال وساته راعینا د رعایت څخه اختصوي چې زموږ خیال وساته او یا معنا دا ده چې موږ ته وګوره لیکن يهودانو په عبرانی ژبه کې د دې معنا دا و چې بعقله نو دی به د نبی کریم علیه السلام ته العیاذ بالله ویل راعینا یعنی ای بعقل العیاذ بالله ظاهری خو په عربي کې ترجمه دا و چې زموږ خیال وسات خو دوی به د خپل عبرانی ژبه معنا جنې اخست نو صحابه کرام خو بیا په دې خاطر باندې چون کې هغه عام خلک و نو د دې يهودانو خبره چې به واوریدله نو فکر به کاوه چې دا علما دي کې دایسي دا یو د عزت خبري نو هغه به هم د هغه په خاطر باندې دا خبره استعمالول اول دواره خدا خبره دوی قرار کوله کله چې به صحابه کرامو شروع کړل نو دوی ویل چې اوس مش کار وچلې دي واره به عام کوله نو الله عزوجل په دې آیاتونو کې دوی د دې خبري منع کړه یا ایها الذين امنوا اے د ایمان خاوندانو لا تقولوا تاسما وایا سراعنا دراعنا کلمه موایاست وقولوا او وایاس انظرنا مشتاقورا واسمعوا او واوري واسمعوا واوري وللكافرين عذاب اليم د کافرانو د فار عذاب الیم دردناک عذاب دی دراعنا د کلمې په ارتباط باندې مفسرین را نقل کړي دي چې دا کلمه دوی څنګه ویل دا کلمه دراعینو په معنا باندې و راعینو معنا دا ده چې
چې ای شریره، او یا یې دا کلمه استعمالول یا یې ورسره ځای کوله. راعینا یې ویل. راعینا معنا دا چې ای زموږ شپونکیه، یعنی زموږ شپانه. راعینا. او یا دا کلمه اخته سوې ده د رعونتون څخه په معنا باندې د بېعقل. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام د پاره به دوی دغه کلمه استعمالول. الله عز وجل د دې خبرې څخه دوی منع کړه. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، لا تقولوا راعینا، د راعینا کلمه موایاز، او د دې پر ځای وقولوا اوایاس انظرنا، مشته وګورئ پیغمبر علیه السلام، واسمعوا، او دا حکم شو اوري، یعنی دا خبره شیات کوي چې دا کلمه بیا مکاروي. یعنی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره هغه خپل ساده اصطلاح استعمال کوي چې هغه کلمه د انظرنا ده. صحابه کرام رضی الله عنهم خو دومره زیات ادب کاوه. روایتو کې راځي چې د پیغمبر علیه السلام په مخ کې به دوی داسې ناست وه کأن علی رؤوسهم الطیر، ګواکې د هغوی پر سرونو باندې مرغان ناست. د سړي پر سر چې مرغان ناست باره سر نه شوري، ولې خو بیا الوزي. نو دغه رقم به دوی پیغمبر علیه السلام ته په ادب باندې ناست. صحابه د نبی علیه السلام د ادب په وجه د دومره لوړ مقام خلک وګرځېدل. ځکه علما وایي څومره چې انسان د ادب په وجه لوړ مقام حاصلوي، د بل شي په وجه دومره لوړ مقام نشي حاصلوي. نو علما وایي یو پارسی شعر هم دی، از خدا خواهیم توفیق ادب، بے ادب محروم شدو از فضل رب. ځکه بے ادب انسان د خدای د رحمت او فضل څخه محروم ګرځي. ادب ډیر مهم دی، د الله د دین ادب، د علماو ادب، د اسلامی کتابونو ادب، دا رقم د الله د دین د احکام ادب، د مور پلار ادب، د مشرانو ادب، دا ډیر ضروری دي. نو الله عز وجل فرمایي وقولوا د دې راعینا پر ځای اوایس انظرنا، مشته وګوره، واسمعوا، او دا خبره شو اوري، وللکافرین عذاب علیم، د کافرانو د پاره دردناک عذاب. نو صحابه کرام خو د انظرنا کلمه نه استعمالول چې اے نبی کریم علیه السلام مشته وګوره، بلکې کله چې به سخت شدید حاجت وو نو پیغمبر علیه السلام تبدی دا کلمه استعمال کړله چې ته مشته وګوره، یعنی زموږ خبره واور. اوس د دې څخه بیا علماو څه مسائل راایستلي. یو مسله دا دین راوځي چې د یو عالم د پاره داسې یو کار کروا هم وي، لیکن کده د دغه کار په وجه باندې عوام په ګناه کې لویدله، په ناروا عمل کې عوام لویدل، دغه عالم د پاره وای دغه جائز کار جائز نه دی، حرام دی، دی به نه کوي. ځکه د په وجه عوام الناس په ګناه کې لوي. لکه دلته چې د راعینا کلمه ولو که صحابه کرامو په صحیح معنا استعمالول، د دوی هغه غرض نو کم غرض چې د یهودانو، لیکن چون کې د دې څخه د هغه یهودانو د غرض پوره کېدل راتلل، نو الله عزوجل صحابه کرام د دې څخه منع کړه چې دا مکو. اوس د دې څخه دا معلومیږي چې علماو ته داسې عمل کول ولو کرواوي، خو که عوام خلک په ګناه کې لویدله دی به نه کوي. د مثال په توګه د دې ډیر مثالونه داسې ډیر ځله یو عالم د یو چا سره په موټر کې سپور دی، هغه عالم د په سروز باندې د ته غږ نه کوي، دی عالم ته دا غږ نه کول په دې وجه رواوي چې یا به په وسنه یې پره یا باغه سړی د بی عزتی وکي. لیکن کدی پر دې خاموش افاته سي و نه وای، نو سبا خلق دلیل ور باندې وای. د اسلامی امارت په وخت کې الله عزوجل د مسلمانانو د اسلامی حکومت بیا حاکم کی چې الله عزوجل مسلمانان د ظالمانو د ظلم څخه خلاص کی. نو هغه وخت کې به ډیرو عوام خلکو په دې باندې دلیل وایه پلانې مولوی صاحب ما سره په موټر کې سپور هغه دا کار نه کاوتی ولي کوي. دا خبره خو جلا ده چې سړی به یو چاته په اخلاق باندې د شریعت مطابق وای، سختی به نه کوي، هغه جلا مسله ده. نو استدلال په دې باندې بیا عوام پیشي، دا یو دلیل. دوم کدا علما وس په دې جلسو کې عکسونه اخی، تاسو هم لیدلی په دا بازي جلسو کې دا عکسونه رواج شوی دي، دا ډیره لو فتنه ده. دا د هندستان علما، دا د دیوبند علما، دا د سپاخه خلک و. یو نیم سل کاله، یو سل شپېته کاله د دوی د مدارسو کېږي، تر نن په مدارسو کې عکس نشته.
درننه دارالعلوم دیوبند دروازې ته چې ور داخل سي دیولو لو حل کلیت دارالعلوم کی احاطے میں پټو کې انشنا منع ہے دارالعلوم په احاطه کې عکس اخستل منع دي در اوس دغه اکابر دغه سي عکس یا د تذکری عکس به چا پیدا کړی غټ عکس چانه نه پیدا کړی لیکن موږ لس کال کې مدارس مو جوړ کړی دي چې وینې مو په جلسه کې مو یو عکسونه سره سم کړی بل بیا هغه ګدړان په غاړه ورځړولي موږ چې یو پاخنی یو امیو د پخو خلکو لمن کومول نه ول لین راڅ غلطیږي دا ضروری ده چې دغه خلکو لمن بنی سو دا غوي ترتیب به اختیار وکنه کار خرابي څو ورځې بعد به بیا ګوري بیا په بل لین کې روان نو یو خدا چې علماء دا عمل وکي نو عوام خلک بس په تاوان کې لويږي او هغوی بیا ملامت هم نه دي دا یو دا غراګن کچيري مثلا یو ناروا عمل وي یو عالم کم از کم باید منع کړي کې خلک منی کې نه منی دا خود د کار نه دي خو منع دي کې چې سبا عوام استدلال ونوي چې پلانې مولوی صاحبون په یو مجلس کې ناس تو دا کار کې دي اغه نه کوي منع نو تبع څوک چې منع کوي دا ما تخپل خلکو ویلي دي چې پلانې مولوی صاحب یو ځای ناس تو دا خبري کېدلې اغه نه کړي منع ته منع کوي مال دا خو ما ذمہ داری د زی منع کوم دا کاغه منع کوي کې نه منع کوي دا دغه کار دي ما کار دادي زی باید منع کوم ځکه الله په دې امر کړی دومره مسله دا جن راوتل چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د فار هغه کلمات چې شریعت استعمال کړي دي استعمال اول روا دي دا غنه بغیر د الله د پیغمبر د فار داسې کلمات استعمال اول چې د الله د پیغمبر سپکاوي یا د هغه د شان سره مناسب نیوي دا استعمال اول جائز نه دي حرام لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فار د ډاکټر کلمه استعمال اول ولو که د ډاکټر کلمه بی ادبی نه ده او د نبی علی السلام شان ډیر لوړ دی د نبی علی السلام شان ډیر لوړ دی دا کلمه د هغه سره استعمالول بی ادبی ده یا د نبی کریم علی صلوات و سلام سره پروفیسور استعمالول یا د پیغمبر علی صلوات و سلام سره انجینر استعمالول یا د نبی علی صلوات و سلام سره مولوی استعمالول یا د نبی علی صلوات و سلام سره مولا استعمالول دا ټول بی ادبی ده دا جائز نه دي ولی د نبی کریم علیه السلام شان هغه ډیر لوړ شان دی ډیر لوړ شان بعد از خدا قسط بزرگی توی قصه مختصر در الله عزوجل ورسته کائنات کې بزرگ ترین انسان دا هغه د شان سره اوس نو دا منع دي دا کتابونو لیکلي نو مؤمنانو ته داسې کلمات استعمالول چې د قران او د دین سره مناسب نه وي دا حرام دي د نبی علیه السلام د شان سره دا غره کم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو او قران سره داسې کلمات استعمالول منع دي مثلا چې سړی دا وایي چې د قران کریم فلسفه دا څنګه ده فلسفه دا په هغه الفاظو کې کاریږي چې د یو حاکم او فیلسوف سلسله وي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو فیلسوف نو ځکه نو د فلسفه الفاظ بنوي کدی د قران یا د دین د یو حکم حکمت بیان او دا بوای چې په دغه حکم کې دا حکمت دی دا بنوي چې په دې حکم کې دا فلسفه ده دا بنوي ځکه دا د فلسفي طریقه د قران سره منع ده قران د فلسفي کتاب نه دی بل مسله دا جن راوتل چې هغه اشعار او هغه نعتونه چې په هغه کې د نبی کریم علیه السلام د پاره غلط کلمات استعمال شوي دي د دې اوریدل جایز نه دي د دې ویل جایز نه دغه نعت خوانان بیچارهګان دا عمل برباد ګناه لازم چې دا دوی نعتونه وای دا عمل برباد ګناه لازم بیچارهګان په دې پیژم یو شعر دی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفت پکښ کړي الیاذ بالله و عائشه چې معشوقه د پاک رسول و عائشه چې معشوقه د پاک رسول و د عائشه رضی الله عنها د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره د دې تمثيل ورکول لکه دا چې د لیلا او د مجنون یو قسم سلسله وي دا حرام ده دا د الله د پیغمبر اهانت دی یو جلسه ته عزت لري و یو چا دا ویل در هغه وخت می استغفار وایي چې جن راوتلم چې دا د الله د پیغمبر اهانت دی د الله د پیغمبر د اهانت پنیت نه بلکې د عزت پنیت وایي ګناه چې سړی د ثواب پنیت کې هدایت راغله خطرناک بیا وایي چې حسنین سری گریوان جاړي دا غلطه ده حسنین سری گریوان جاړي دا څه خبره یعنی مثال په توګه دې ته ورته نور کلمات جانان او دلبر او صنم او
دا ټول جائز الفاظ نه دي. ولی د نبی علیه الصلاۃ والسلام شان د صنم سره ورکول یا د دلبر سره ورکول یا د جانان سره ورکول دا غلط دي. څه ضرورت دی د دې سره استعمالي؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیره لوړه درجه ده، د الله عزوجل محبوب انسان دی. حتی چې مولانا یوسف لیدانوی صاحب واجب خبره کړې، هغه ته چا ویلي دي چې ما ته داسې وظیفه وښیه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام زیارت مې نصیب شي، چې نبی علیه السلام په خوب ووینم. دی وایي زه خو د دې عاشق یم چې ما د پیغمبر علیه السلام پنجرې ما لیدلي وای. ما کې دونه کمال تر اوسه نشته چې په ځان کې دا استعداد پیدا کړم چې زیارت یې ووینم. ته په ځان کې دونه کمال لري چې د نبی علیه السلام زیارت په خوب کې وکې. یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېره لوړه درجه ده. دا په دې باندې انسان د پیغمبر علیه السلام صفات بیانولی نشي. بیا یې په شعرو کې په داسې کلماتو ستایل دا بې عزتي ده، د الله د پیغمبر اهانت دی، د دې څخه ځان ساتل پکار. نو دلته دا کلمات منع شو. او بل دا چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنتو په مقابله کې د کفارو هر ترتیب به غلط ګڼي، عقیده به د غلط لري، ولو که هغه خلکو ته ښه نتیجه ورکړي غلطه به ګڼي. ولی که تا غلطه ونه ګڼل، ستا په ذهن کې د خلکو جوړ شوي نظامونه بیا د نبی علیه السلام تر نظام صحیح راځي. پر دې باندې یو عالم دی، عرب عالم دی، علامه عبدالمجید الزعی، د دیموکراسي پر بطلان باندې یو کتاب لیکلی. د دیموکراسي پر بطلان یو کتاب لیکلی دی او بیا یو چا ترجمه کړی دی. هغه ترجمه از ما سره ستا پوهنمل زاهدی احمدزی ترجمه کړی. په دې کې 50 دلایل د دیموکراسي پر کوپر ثابت کړي چې دا دیموکراسي کوپر ده. 50 دلایل پر ویلي. نو که یو سړی د دیموکراسي د حقانیت عقیده ولري څومره تاواني خبره ده. نو د دې څخه ځان ساتل پکار دي. وللکافرین عذاب الیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. در اوسه پوری چې د يهودانو کم خباستونه روان و، دا هغه خباستونه و چې د دوی د علماو د خاصه و. اوس بیا روان خباستونه، هغه خباستونه دي چې د علماو د طرفه څخه د عام صحابه سره و. تر اوسه خو هغه خباستونه بیان سول چې د دوی د علماو د طرفه څخه د نبی علی السلام سره کېدل. یعنی د پیغمبر علی السلام پر ذات اعتراضات و چې ته د سليمان علی السلام صفت کې داغه جواب ورکړ سو. دوی دا اعتراض کاوه چې موږ خو ستاسو دین منی، خدا ستاسو تر دین د زموږ دین خیر دی. دا خبره رد سوله او دا رقم نو دي شبهات رد سوله. اوس یو بل شبهه را دی. ما يود الذين نخوشوی الذين اغه کسان کفرو چاغوی کفر کړی دي من اهل الكتاب د اهل کتابو څخه ولل مشرکین او نه د مشرکانو څخه ان ينزل علیکم شرع نازل کړه سی پر تاسو باندې من خیر څخه خیر من ربکم تاسو د رب د طرفه. والله على عز وجل يختص خاص کوي برحمته بخبل رحمت سره من اغه څوک یشاء او چې وي غواړي. والله على عز وجل ذو الفضل العظیم دلوی فضل خاوندین. دا د وی شبهه جواب دی. شبهه دا ده چې د يهودانو به او صحابه کرامو ته ویل چې زموږ کو زړه غواړي چې ستاسو سره کښینو او زموږ کو زړه غواړي چې دا ستاسو دین مو قبول کړي وای، لیکن موږ چې ارڅومره کوشش وکړي مهنت مو وکړي دا ستاسو تر دین دا زموږ دین خیر دی. نو ځکه موږ دا ستاسو دین دا مختار نه کی. دا یې فقط د حسد په شکل باندې ویل. الله عز وجل د دوی د غلطه شبهه دار دی چې هیڅ کله داسې نه ده. یو خدا خبره چې تاسو د خپل دین دا د نبی علی السلام تر دین بهتره بولی پر دې هیڅ دلیل نه لري. نو الله عز وجل د دوی هغه خبره چونکه بلا دلیل دعوه و هغه را نقلم نکړل جواب هم نه کیور. فاتسو دومه خبره چې تاسو ولې د مسلمانانو سره نقشې نه وجه دا د حسد کوي ځکه تاسو دا نه غواړئ چې پر مسلمانانو خیر نازل شي. نو که تاسو سره کښینی نو د مسلمانانو ګټه ده، په دې خاطر تاسو نو سره کښینی. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير. ما يود الذين نغواړي نخوشوي الذين هغه کسان کفرو چې هغه کفر کړی دي
من اهل الكتاب د اهل کتاب څخه ولل مشرکین او نه د مشرکانو څخه اندا ينزل چرا نازل لیکړسي علیکم فرتاسو باندې چرا نازل لیکړسي فرتاسو باندې من خیرن څخه خیر من ربکم استاسو د رب د طرف یعنی دوی د حسد په وجه هیڅ کله دا کار نه کوي او د دې حسد د دې اجازه دوی ته هیڅ کله نور کوي والله على عز وجل يختص خاصوي برحمته بخل رحمت سره مناغه څوک یشاء چې وای غواړي یعنی الله عز وجل چې تاسو ته د نعمت درکړي دي د دې بنیادی وجه دا ده چې الله عز وجل غشتي دي والله ذو الفضل العظیم الله عز وجل د لوی فضل خاوند دي د چا سره چې احسان کول غواړي نور کوي هیڅ څوک د الله عز وجل فضل نسی منع کولای صدق الله العظیم